استاد بزان نه زیبد شیخ صاحب نه جوړه چې د زیبد دور د تسپیلاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام ته ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې می پوي کچري او لوی پیر مقام ډیر چته او کدا طالبان چې دي دا وظیفه خوري او په جماعتونو کې ډیر دي د دې مقام چته هغه ورتل صاحب زده هغه سړی مقام چته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب کراوای ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپيو دا ول ما به چې شمجید پوي ول ډیر قدر ازل شپې د شپې راوتی دي دواره د پیر صاحب خلوت خانه ته تلی دروازه ټکولې دا سو کې او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره دی چې زه جبرائیل علیه السلام خاول په خیر راځي اوس هغه خر عادت څه پوهدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته عمره وای زه جبرائیل علیه السلام مو خدای وایي چې نور اخباري مکوا بس ته مې او رسول خپل مرتبه تسپې مسپېال ته لړا کړی دي وای مړه دومره لیټ شو زما بیړه تباہ شو په وظیفو کولو ویل ښا بادشاہ ته پوه شو کافرم شو وای راځه جمعه تر اغله د طالب دیو بلا کړی دا د خو سرشمو د تیلو کتاب دی دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیه السلام خدای وایي چې خواري مکه هم د سی بدی مولا په خوا د طالبانو مناسه غټه غټه کوتا کې ا کوتک ته لاس کړي ول درګه چې ستړي مشي درته خو چې دروازې تر اغله بادشاہ او وزیر دوارو منډه کړي دا ول درګه کړي دا جبرائیل دا څه خوار دی چې ما په سر راځي چې زه تلاله نو بادشاہ تل ما دا ومنل چې مقام داغه چا او چلته چې چایله تاسو خیال نو ارض مداو چې آدم علیه السلام پویو چې هغه بے نیاز داغه په چار کله نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې دې منظور نظر شي د کار دې د دې سره چې دې په در کې ورته پروت معشوقې خو خدا چې کله نظر د کرم ته رمضان یو بزرگ تیر شوی هغه وی عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت باقی دا غیر نظر د کرم کیږي کنه کیږي دې سره ستاره لکه رحمان بابا وی چې ما چسترګي و ګل روختا واړولې ما چسترګي و ګل روختا واړولې په هغه سترګو می ویني او جړلې محبوب باندې چې نظر پریوت په هغه سترګو می بیا ویني او جړلې ما ته ګوري نو چې د عشق ډېر پتیش کې راغلې ده نو وی چې دنیت د آشنای نو سنما چې دنیت د آشنای نو سنما نو د رحمان سترګې دی ولې نه ګنډلې چړنو ما د سترګې باندې ګنډلې وې چې ما تا وکړه محبوب استا په تصرف کې نه دا خپل خو چې تا ته ګوريو کنه تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی نور مخکې داغه فقط چې تا ته ګوري عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کړ چې یا الله اوس چل راته کیږي بس محبوب له حکم شو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړې وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنكونن من الخاسرين ما کار وکړه درې سوا کال پس درې سوا کال نن زمونږ د ملک ته وګوره تاسو ملک تاسو وطن چې څنګه مونږ یو داسې را باندې
تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل جنیجو صاحب اعلان وکړ چې زه به کراچۍ کې ناست یم. هلکه ته څه مولای چې کراچۍ کې کښېنې او جنازې به د خلکو کې او لمبې بیا د صوبه سرحد نه هم یو درې وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کړي راځي. د صوبه سرحد وزیران چې کوم تري قسم په خدای چې درې واړه ګونګیان دي په خبره درې واړه ګونګیان چې غوږ دې په داخله کې نه ورننه ایسته په خبره به کوي دای غوښتي چې راشي د کراچۍ جنیجو بیان کړه خلک کباب کیږي لګیا ته په دغه ستر ګورون شي چې دا ستې ګور په غبرګو کې نه خلک والله کا ابل ورځ د کراچۍ خلک راغلي ویل مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغې مونږ ولې مړه کوي والله که راته پته خو یو اواز شوی دی چې وحي دا اواز چا کړی دا چا کړی دا اواز هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړی دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا دا اواز هغې اوس وزیران بزی او هلته به چې د کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دې په جوړ پوي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دې ته د قوم مشران پکار دې ته خبرلوس خلق پکار دې ته زبان دراز خلق پکار. تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کېږي که نه یو ورځ دا شرمېدلی حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي خپل هم څه نه کېږي خو قوم تعطیل وکړه تا خدای تباه کړه چې تباه شي قوم تعطیل وکړه چې راشي موږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړو ته وګوره چې کېږي که نه کېږي. یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو دا زما د جومات سی ای ډي والا دا خبره هسې دلته اړ چوپړ مه لیکه سم صفای ولیکه چې د ضیاءالحق په دا سپېږمو کې ورننوځي. افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګورې ما ته چې زه جنگ بندوم ولې بندوم دا ستاسو ملک دی او خپل ملک ته راځي او د عام مافین اعلان یې افغان حکومت نجیب نه دی کړی روس دا اعلان کړی چې ما جنگ بند ځکه چې جنگ د روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگ و د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او ګوډاګی ناست دی او هسې یو شی کېنو خبره د روس پیشکش وکړو چې زه 6 میاشتې به زه جنګ نه کوم په دې راز کې دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان کوي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جوړی ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړی شیطانت کابل ته یو دا دلیم چې څه زده کړه موږ نه چې دا ګند هلته یو نه صحیح داسې د خدای په قهر باقی یې هلته لکه دا مونږ چې څنګه چې راغلي یې خالي الذهن هغسې ځئ په دې دا خلق ځان ته روس ووایي چې زه جنګ نه کوم دلته د افغان مشرانو نن څو ورځو نه پې جرګې دي څنګه چلو کو غوږ کېدی که د روس دا پیشکش د جنګ بند دی 6 میاشتې به روس درته صبر وکړي او 6 میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ یې کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیر مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنګ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل نن سویمه شپه ده چې بی بی سی پې لګیا دی ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا و چې روس ظالم دی روس ظالم اوس روس ووایي چې زه جنګ نه هغې یې شکریه ادا او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله 6 میاشتې پس قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستاني او نه به د ګلستان داسې ګړچ درکړي روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړو دنیا چې تاسو ویلې چې په روس لعنت دا د ما جنګ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی نه بندای اورېږه چې درته چلو خیر چې تا ته امریکا را رسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه
دیتا سوچو کئی ضیاءالحق صاحب دے دیتا سوچو کی جنیجو دے دیتا سوچو کی دا گورنلان دے دیتا سوچو کی چکا دے پیشکش تاسو مسترک او پاکستان یو ځلې د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا درته رارسي پاکستان به داسې تباهي لکه په ډاکا کې چې امریکا رارسېدا او ډاکا تباه شوی دې امریکې ویلي چې زما 1 نمبر بیړۍ به روانه ده که نه ویلي په ډاکا کې چې څه وخت کې ستا 1 لک فوج جنګېده لګیاو او جنرل نیازي ویلي چې زما په لاس به ټینکونه تېرېږي تاسو خیال راغی زما په لاس به ټینکونه تېرېږي هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکې 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې وه او ډاکه مونږ نه کټ داسې مونږ د امریکې غنمو او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړي او د امدادونو وړاندې کړي چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستی غوښتې کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ راسسیږي د ورشي افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیستی غوسې شوې نیستی والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسي والله که دا ملیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیر یو ملا د 2000 روپو چای وکړی او 3 لکه روپۍ دې ورکړي او ځینې ملیان زمونږ دا جومات دی دا جومات چې دا زه پکې لمونځ کوم وختي راته چا ویل لاندې یو 2 کسه لګیا وي چې ملا یې غټ دی او جومات یې وړوکی تاسو کې به چا ویلي نو مالدې غټ ملا له غټ جومات څوک ورکوي غټ جومات خو هغه ملا له ورکوي چا د دوی دبلې غږوي محمد خان جومات ماله څوک راکوي مالګو منډۍ جومات ماله څوک راکوي صدر کې سونیاري جومات ماله څوک راکوي زما چې دغه خولۍ خدای خبر چې قبر لم ځای ما غټ جومات مونږ له راکوي څوک نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږې مري دا جومات راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو دې جومات نه سړی وظیفې شګۍ کلي ته وړي او وخت کې د دې جومات سړی وظیفې بیگانه سار طالب یو چې د ښځه او بچي هغه سړی ټوکړي یعنی څه امامان خو دې بیگانه سړی ټوکړي خوري او چا دې خېټه پورې منګي تړي والله چې بنوسي لورونه دې خېټو ته درواچو نو کلمې دې لیکم په دې ځمکه تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګلزیړی به پکې وګورئ چې عقل به مخوځ نو د دې وجې نه تاریخ چې دی دغه وجه نه چې تاریخ په باب د دین کې اس وخت نه دی ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث یا اقوال د ائمه مجتهدین یا اقوال د ائمه محدثین یا اقوال د فقهاو دین سوا نور ټول من غلط خبر پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوار او 10 ماتېږي کنه او زه پوهېنوم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوار او 10 ماتېږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو تپوسو نو ما ورته وویل چې په نسوارو او 10 اله ماتېږي که سړی بېهوشه یا نسواری سړی نسوار چولو سره خولۍ وینه وکړي یا خولۍ پخه وه او بتې ووتې کړی دي که خولۍ دي هغه ماتې شوه نو بیا خو اودس او که دا نه یې شوې نو بیا خو اودس نه ماتې او د خدای قمقل پکې پاسېده وی دی خو وایي چې ماتېږي فتوا یې ورکړې نو مالکه ماتېږي دی به ما هم پوه کړي اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه دی ما به بس هغه غریب هم غلی شو نو جواب یې خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت دین عبارت ته د سلور سيزونو ادله د شرع سلور آیات حدیث اجماع او قیاس
دا سلور دلائل. اول خبره به پایات کایات کې نو بیا به حدیث او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو نو بیا به قیاس. قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث. یو صحابي پیغمبر لګلو چال کتب فیصله پس شي کې هغه ورته به کتاب الله زبال تدمل فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نه کړه بیا پیغمبر ته استا په سنت وکړه زما سنتو کې پیدا نه کړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تاسو برکت درکړي زما او ستاسو رائے دواړو برابر بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد لپاره اهلیت به پکار. اجتهاد به هغه عالم کوي چې دا په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد هغه به په مقام د اجتهاد. خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت ده. یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارواله کې پلانې پیر ویلي نه د پیر قول قانون نه دی د بزرگ قول قانون نه دی. قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي. دا یاد دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت زکه چې د اول په جنت کې اول بیا ورته بیبي پیدا بیا قران وایي چې دې دوارو تعالی وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما. تو استا بیبي دې په دې جنت کې اوسېږي خورای اوس کوي چې چا تم رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نشي. معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت اوس بوټي څه شی دی کې د ائمه او اختلاف څوک کوئی څه بوټي او څوک کوئی څه بوټي بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانا نیمه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه بیبي حوا اوس وی خوړه ولې زکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغ څوک څنګه د شیطان خو مونږ ته قسم دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیہ السلام د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغ څوک څنګه ځکه دا قران ویل چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوه ته قسم وکړو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی ای دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اونہ خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباس. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا نو الله ورته فرمایل چې اوځي جنت نه بار بیبي حوا په جده کې راو ورځي او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راو 300 کال دا دواړه جدا و. الله ته التجا وکړه چې سچو شو اخو اے الله اوس راته د معافی چلو خای معاف کیږي بچا. الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړ وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. خدای کته مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو. دا وظیفه 300 کال عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کال بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي غیبت ساتي مونږ بچ
او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګور، بے پروايي ګور. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړې، چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه را نو ونه په منځ دوه شوه او ذکریا علیہ السلام پکې ورننوتو، بیا یو ځای خدای ورته وی خاص زما په موجودګي کې تاونې نه پناه څنګه و. قوم اره کې قدونه د پاس د توی کدي आवाज وکړو کار کړو شور باندې په دامن دې دوځای کواره. تاسو خیال یوسف علی السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه، یو سړی له د خوب تعبیر وکړو ورته وی چې کجیل نه وتی ته د بادشاہ خادم ولګي، ستاد خوب دا تعبیر وی بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شفارس ورته. الله ورته فرمایل چې زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امدادو وختونو د تاخانونه ممر وېستي او اوس په جیل کې دي سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شفارس. نو حکم راغی او د یوسف علی السلام قید 12 کا اندازه کول مونږ خو غرق کی تباہی زمونږ د نجات لار نخکاری ورته سو پورې چې د قانون تعلق ده نو زمونږ د نجات لار دا کم شي چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه ده، دا عذاب. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات په بندا د تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا بس او یا بس عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خو هغه چار کلمه ما دا ملک تاسو د پلار دی چې چا دل چې وکړي یو لک روپے چا دل روټه وکړه 2 لک روپے دا ملک خزانه ستاده. ایمان پیدا کړو شرمې دلو ایمان پیدا کړي. عربو ته په میاش کې منډي وای نسل زلا دا عربو غوندي ایمان پیدا کړي. په عربو کې یو جمعه په خایي چې داغه امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه یو تمام جمعهونه د سرکار په تحویل کې د تمام جمعهونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده، امام رانه وځي دلته مونږ ورکی او بیا وځي. امام تانه نه خبر او ته امام نه دلته امام خو نه ماشکینه مړه درکې چې راشه امام دې ابغه پکې وار کله بس تا د مړی کوله کې ګوتې زوال دلته خو امام څوک چې د دوی مدي وي یا په مدو کې کچا دومره وای چې د دوی جامع خیره نه دي اب بیگانه سړی وظیفه دای مذهبي امور دي او دای محکمه اوقاف ته او دای حج پالیسی ده او د حج ډول کې بیا شروع حج لا کال پاتې ده داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزل پکې ګټه په دې کې اوس ولې پیسې داخله 30,000 روپے اوس نه داخله او حج له بځې کال پر دا سملک ده یا دا وطن. نو پدې د افغان مشرانم سوچ کوي ضیاء الحق صاحب دې پدې سوچ کوي چې دا خلق کوی ککنی والله ضیاء الحق څه پروا او کډا شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکای ته یا لندن ته خبره زمون بتبان زمون به بیړي غر کړ. نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 یو مړی په ګوټه. نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خدای چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلاش، بل طرف ته کوم ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان بدل دی. یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اور یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي. نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولې دروغ ویلي چې هغه ورتراله ورته وی چې راځه چې میلې ته ځو د ورته انی سقیم ز بیمارم حالانکه دې بیمار نه. نو ما ورته چې بری خبره ده چې بیماری په دوه قسمه یو بیماری د زړه ده او د روح او یو بیماری د بدن ده.
ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق دي چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړي یا لور مړي او تور پسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو لاړ به شي. په دغه خبره خو به پوهېږي چې په هغه جوور لږ نه پوهېږي، دومره خو به پوهېږي چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې لځو، نو لاړ به شي. وجه څه داسې بیمار هم نه ولې نه ځي؟ اب وایي زما نه وینې ساسي پلار نه مړ دی او ته ماته وایي چې راځه چې میلې. د پیغمبر دړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خو نه بیماري 24 ګنټې چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت دو. اوس مونږ خو دغه یو صاحب او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما تا کره مړی شوی ما کره صاحبه ماښام روټۍ راغله، الواګانې راغله، د شرشمو د ټیلو ډیوه راغله، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته میلو شي، د څلوېښته یې ماته میلو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ما ته نه فایده نه شي. ستا په مرګ کې زما کور مونږ خدای شي. او پیغمبر خدا شي نو پیغمبر بالواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشاله. نو مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق دي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستا، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تللی شم. نو ما ته ویل ښه اوس پوه شو. بیا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه یې چې زه تا سره خبرې او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم، تنګوم یې. ویل نه دي هسې ځان پوهوم چې څو کاله عمر دی دی؟ کم از کم 55-60 کال عمر مې چې په 60 کاله کې پوه نه شو کور دی وران شه، دې نه پس به څه دې نه پس به څه. خو زه د دین خبره ده په لار روان دی. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون دا و چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخېسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخېسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یې. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی ادا چا. نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا شی صورت په ظاهر د دروغ حقیقت خدا سي او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کال وروسته پیدا خلق اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې دا خلق متعلق یو خبره کجا داغي ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څنګه داغي ایمان داو چې څه به یې ووایي نو سر به کټ او خبرې نه به نه وسته. ایمان یې څه وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقان معشوقی تو ہی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے
तेरी तलवार में द सर पर के दो गम रात निश्ता वैसे न जमा सर पर के दो सरस्ता तू चलता का गणेश तमो ब्याद पाकिस्तान पाकिस्तान अल्लाह यो खबर में चाहता करे हुआ खबर दागे बरक माते हुए जी मौलाना से मुलियानम दरो माना तो पोएगे ना कमक मसला दादा चे अन्नास अला दीन मुलूकिहिम खलक द बादशाह पर मजहब जमुंग बादशाह दरो जन नु कमुंग दरो वायु खपकेगा मुंग बादशाह दरो तासोगो लस कालूश चे दे सड़ी दा कौम दे इस्लाम पनू सब धोखा के वसा लस काल बड़ी सी राखोशी कड़ी उसे पमुलियानुम लास हुआ इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे चे द खल्क रखने लगा तासो ला शर्म न कर शर्म ब्या पखपल अखबार और पखपल टीवी और पखपल रेडियो बांधे हो दबार मलकुन ईमानदारी मन शर कवई कल शर्मे दलो तासु के शर्मे परुंद चीन लोय रहनुमा इस्तीफा वले वर्का वले जका इस्तीफा वर्का चालकानु जुलूस विस्ते हो और अगे ऐलानो कुछ दा जमा तंजीमी उमूर द ना अहलियत व जवाब चिद्दे अलकानु जुलूस विस्तो लिहाजा शर्मिंदा क्या हो परेडियो बांधे मोए चिदे चीन वजीर या दे चीनी और मशर इस्तीफा वर्कड़ा जके चिदे चीन अलकानु जुलूस दलता कराचाई के पसौनो खलक कबाब गौसली शाह प्लार तासो वली जान का साथे काबीना माता करा मगा खरम ब्यावा मरकजी काबीना माता करा मगा खलक ब्यावा वली द वजीर आजम शराफत दाद द इंसानियत दाद चिस्ता मुल्क द यो खुदा बंदगान और द यो कुरान और द यो इस्लाम मनुल की खपलो की उजंगे द दामाना द चिदा हुकूमत ना अहला नु द फौरन मुस्ताफी के द पकार फौर तासुल शर्म न कर दीजिए तासुल इस्लाम नामी अली हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला पकोर की च मुआसिरा फौज वर सराओ द तमाम दुनिया अमीर खलक वलरान चारू का चिदा खलक केमक हजरत उस्मान और तो फरमाइल चे ना जान ब केमकम खुद कौम तुम्हारे बचरे चाड़ो जान पतबरुनो और पतुरो अलाल का फसयक्फी का हुमुल्ला या तेरे चिद तुरी गुजार के ओशो दविनो द मजबूत साज की कुरान वर खजराना चिलासी उनी वो बल गुजार चे पेरागे द खजे घुटी हलता होगा ईमान खुदे कौन